الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون صدق الله العظيم. قابل قدر قابل احترام مشرانو کشرانو رونو او د خپلو کورونو په چار دیوارو دننه ناستو پرده نشینو خویندو میندو د څلورمې سپارې ړومبنی آیت ته دې کې الله رب العالمین د صدقاتو په باره کې د اخلاص مطالبه کړې ده او دا تعلیم یې مونږ تاسو ته راکړی دی چې مونږ کم صدقات او کم خیرات کو په هغه کې اخلاص څومره زیات ضروری دی، بلکې د صدقاتو د خیراتونو د پاره اخلاص بنیادی رکن دی یا رکن اعظم دی. الله رب العالمین د اخلاص نه بغیر نیکی که هر څومره غټه وي نه قبلی. د آیت کریمه کې رب ذوالجلال فرمایلی دی لن تنالوا البر هرگز تاسو نشئ حاصلولی نیکی حتی تنفقو تر دې چې خرج کې تاسو مما هغه څه تحبون څه سره چې تاسو مینه څه چې خوښوئ، یعنی د خپلې مینې او د خوښې شی چې هغه خرج کې د الله د رضا دپاره اله به تاسو پوره نیکی حاصله کې بصورت دیگر چې اخلاص ورکې نه وي نیکی بیا که غټه وي خیرات که ډیر لوی وي مال که ډیر زیات خیرات او صدقه کې هغه نه قبلیږي. اخلاص رکن اعظم دی. انسان په دنیا کې وخت تیری او دل الله رب العالمین کله کله بطور امتحان مال ورکی د هغه مال د پاره دی بیا تګو دو کوي او د دغه مال حفاظت کوي، نو دغه مال د د پاره امتحان دی. الله تعالی ګوري چې د بنده ته ما دا مال ورکو چې د محبت د مال سره څومره کوي، او بیا چې کله مال سره د محبت شروع کی نو الله تعالی ورته کال کې یو ځل د زکات حکم ورکی زما درکړې مال د هغې نه 40 روپۍ زما په نوم باندې زکات ورکا فقیرانو غرباو لا. نو دغه د امتحان دی چې کله 40 روپۍ د مال نه اوستلی شوه نو بیا الله رب العالمین دغه یو کم 40 روپو کې ډیر برکت واچي او د امتحان کې د ته کامیابی ورکی او هغه لګي روپې هغه کې ډیر برکتونه واچي. 40 روپې دا په مالدارو خلکو باندې کال کې یو ځل خرچ کول دا فرضی په غریبانانو باندې دغه 1 روپۍ په 40 کې دا وستل پکار دی، دا فرض وی. اوس د دې په برکت باندې کیږي څه دوه خبرې دي. یو خو انسان چې زکات ادا کو نو د دې زکات په ادایګۍ باندې د مال کې برکت راغی، او دویمه خبره د چې کوم مال او موجودو هغه صفا شو، هغه کې کم چې نقصان والا اشیاء او کم چې په د پاره وبال جان ګرځید هغه لری شو، د باقی روپې او د باقی مال هغه صفا شو. نو په دې دو فائدې او شوې، یو خو برکت ته تر لاسه کو، بل چې دا کمې پیسې درته پاتې شوې دا صفا شوی او د مال هغه خیری زکات دا د مال خیری وي دا مال صفا شو. او د ټولو نه اهم او ټولو نه لویه خبره او زمونږ د پاره منظور نظر خبره هغه دا ده چې په دې زکات ادایګۍ سره
زمونږ نه الله رب العالمین هم خوشاله شو او دا زمونږ د پاره غټه خبره ده. نو څه خو صدقات واجبه وي، څه صدقات نافله وي او څه صدقات فرضیه وي. زکات قرآن کې دا لفظ راغلی دی، نه زکات خو فرض وي په مالدارو خلکو باندې، او کم چې صدقات ټکي قرآن کې راغلی دی، زکات لفظ دا خاص دی. دا په مالدارو خلکو کال کې یو ځل فرض کېږي، نو دا زکات لفظ دا خاص دی، غریب ته د دې حکم نشته. او کم چې صدقات والا لفظ دی، خیرات او صدقات په قرآن کې شته. انما الصدقات یا فاستبقوا الخیرات، نو دا دوه لفظونه په قرآن پاک کې شته، خو د دې دا معنی دا عام دی. دا کله کله سیاق و سباق ته بګوري نو کله حکم د زکات او کله اشاره د زکات طرف ته وي، کله د صدقاتو نه مراد زکات وي او زکات فرضي، او کله صدقاتو نه مراد واجب صدقه وي. مثلا صدقۃ الفطر به یاد کو، هغه واجب وي. یا د قربانې د ساروي سرمن د خرڅ کړه او هغه پیسې د لرالې، نو دام صدقه ده. صدقه کول خدا واجب وي، رضا نه به لرکې. نو د دې صدقې دا لفظ دریو خبرو ته کله کله اشاره کې، کله یوې ته، کله بلې ته او کله بلې ته. هغه دریو خبرو کې کله کله صدقې نه مراد زکات وي. سیاق و سباق وړاندې رستو مضمون ته بګورې، نو هغه ځای کې علما به بیا تاسو ته واضحه کوي چې د دې نه مراد صدقه فرضي ده، وجوبي ده او که نفلي ده. نو کله واجب وي، لکه یو انسان نظر منلی دی، هغې ته هم صدقه وجوبي وي، صدقه واجبه. او کله کله صدقه نفلي شي، انسان کور کې سپاخه کی او دی پخپلم اخري او غیر چاپیره گاونډیانو ټولو کرا یا یو دوو کرا چې سه پخکړي هغه اولیږي، دې ته نفلی خیرات ویلی شي. اوس دې آیت کریمه کې لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، دې آیت کریمه کې عام معنا چې واخلې نو دا د زکات د پارم کې دی شي، د واجب خیرات صدقات د پارم کې دی شي، د نفلی د پارم کې دی شي. تاسو چې زکات ورکوي نو ردی شی به په زکات کې نه ورکوي. کم زکات چې تو ورکی دی باندې ته الله رضا کول غواړي، نو چې الله رضا کې نو تب دا رضای الهی په خاطر باندې ردی او فضول او بیکار شی نه خیرات کې. تی چې د چا په نوم لګې هغه شی د الله د نوم په شان چې تا ته خوښ وي، معتبر وي، هغه شی به صدقه کې، زکات کې به ورکې. نو خلاصه دا شو چې زکات ورکون کې بندا چې زکات ورکې نو ردی شی په زکات کې بنو ورکې، غني زکات نه کیږي. لن تنالوا البر حتى تنفقوا، نرسیږي تاسو کې یو قسم هرگز نیکی تا او نشي حاصل اول تاسو کامل نیکی حتی تنفقوا، تر دې چې تاسو خرج کې مما تحبون، هغه څه چې تاسو خوخي. نو کم شي چې ردی دی نو دا خو ته بیکار شي ردی ورکې، دې لپاره چې دا تا نه زیاتې دي د غرزولو دی، نو ته په الته د الله په نوم غاړه سینګه آزادې، دا په نه آزادېږي. او یو صدقات واجبه وي، مثلا چا منخته کړی دا نو دې ته نظرم ویلی شي، نیازم ورته ویلی شي، نظر و نیاز، منتم ورته ویلی شي، پښتو والا ورته منخته وي. نو چې چا منخته کړی دا نو د باندې هغه شی صدقه کول واجب دی. اوس چې چا منخته کړی وي چې زه به 1000 روپو سودا چاله ورکوم د الله په نوم باندې،
که دا فلانی کار مې وشو نه چې هغه کار یو شي نو د 1000 روپو سردي سیزونه د کره کور پراتري چې دی بل لور کې د غاړو په کار ناراضي داسې شی ورکې نو دا الله ته ناخوخه دی او منخته دی پوره کېږي نه غاړه په ازاديږي نه. او بل دریم قسم صدقه هغه خیراتی نفلی وي لکه تا ته الله حکم نه دی درکړی او ته بیا هم د خپل طرف نه په خپل مال کې د بل برخه او حصہ کې نو هغه وخت کې بم ته سوچ کې چې ته وې چې زه په د خپل مال کې د بل برخه او حصہ کوم نو دام د الله د رضا کولو په نیت باندې بداسې کې او د الله د نوم د پاره چې ته چاله سور کې نو ابردي او فضل د غرزولو بیکار شي نوي تبا د خپل خوخي او ځان لسه استعماله هغه شی صدقه کې دغه نفلی دغه الله ته خوخوي. زه تاسو ته د خپل سترګو لیدلی یو قصه وایم. مونږ چې ډیر زیات واړو نو زیاتره وخت زمونږ جمعات او صرف کور کې به تیرېده او دروازې کم ټایم چې د سکول دی هغه به سکول کې تیرېده نو ټول ټایم به زمونږ دغه 3 سټیشن وي کور جمعات او سکول دینه علاوه بار اړو لاره کوڅه کې مونږ نه یو ګرځېدلې. په دغه دورانیه کې جمعات کې به اونو جمعات کې واړه طالبانو زه په خپل ماشوم ډیر وړو کې وم زیات نه زیات د 10 کالو عمر ډیر کمی نو واړه به طالبان جمعات ته وظیفې له غاړه ته به پچې واچولو وظیفې له به ګرځېدل روجه کې به وظیفه به راټولو له ماښام روجه ماتي د پاره په یخنه کې روجې وي مونږ خو بننې وي واړو نه یوه زنانه وه په جمعات سره خوا کې طالبان چې به وظیفې لتلل نو مونږ به اسید مونږ ته به دا ناشنا ښکارېده چې دا طالبان د خلکو نه روټۍ غواړي مونږ خو دا ذهن نه منله هر څه به کور کې مونږ ته پوره او برابرو بلکې زیات به نو د هغې د وجې نه مونږ ته به دا ناشنا ښکاري چې دا طالبان دا وظیفه څنګه راټولوي نو هغوی به ګرځېدل نو مونږ به سره اسې په ملګرتیا کې ګرځېدو. تاسو یقین پلوي الله وکې یو کور ته به روزانه طالبان وظیفې د پاره تلل روجماتي لا سالن وغیره چې سب تیارو هغې به یې غوښتل چې مونږ لم راکې نو چې زه به مو سره ورلم نه طالبانو له به یې دونه کټوري کې یو څو قجورې واچولې نه طالبانو به چې بیا عادت شوي وي چې دې کور ته ورځي دی به مونږ له چینجو والا خرابې قجورې راکوي دا ما ته په خپلو سترګو لیدلي ما ته اوس هم داسې یاد دی لکه دا سات. طالبانو به وی ټول رمضان شریف کې ګوره دې کور ته چې ورشو دی به مونږ له خرابې قجورې راکوي چینجي پکې شوي او طالبانو واغشتې بار به غورځولې نو چې مونږ به هم لیدل زما اوس هم یاد دی چې کله بیا زمانه تیرېده نن نه یو 10 کاله مخکې پورې هغه بوډۍ ښځه جمدی وه اخر کې هغه بیماره شوه پخپو په لاسونو کې چینجیو شو. تاسو یقین پلوي الله وکې چونکې جمعات سره واسطه نو دم له دعا له ختم له به مونږ هم بوتلو نو ورتلو با قسم په الله تعالی چې دا غي په لاس خپو کې چینجی شوی ولی هغه شی خرج کو چې کم د دې د کار نو د غرزولو دی به غرزو ابو مکه طالبانو له ورکو نغي به بار غرزو نو دا د الله په نوم چې ورکړه داسې کې نو بیا الله تعالی تاسو سره کوي نو مونږ تاسو چې کم صدقات کو خیرات کو هغه به داسې کو چې مونږ ته خوښ وي د غرزولو شی به د الله په نوم نه ورکو غني په دې باندې سو علما فرمایي چې ایمان تم خطر پیږي چې یو شی د الله په نوم شي نه به ته بیکار ورکې نقصدار به ورکې چې هغې کې نقص وي داسې شی به ته ورکې نو د دې په وجه باندې ایمان تم تاوان او نقصان رسیږي. نو مونږ تاسو چې کم صدقات کو هغې سره مونږ ته فواید ملاویږي خو چې کم صدقه کې داسې شی خیرات کا چې هغه څیز ستا خوښي ستا په خپل هم د کار وي تا نه زیاتی او ردی نه دی چې ګنې ته ډسټبین ته غورځی او ته وایې چې راشي څه به غورځوم چاله به ورکړم او پې خوشحاله به غورځئ نو په دې هغه هم خفه او الله هم خفه او تا ته نقصان سونه رسیږي نه دې د وجې مونږ چې کم صدقات کو کم خیرات کو هغه به د الله د خوښې وي هغه به زمونږ هم د خوښې وي اب صحیح د کار شي وي د بل د فائدې شي وي نو په دې به الله تعالی خوشحالېږي. خانو چې مونږ په اخلاص سره
د خوخي سیز د الله په نوم باندې صدقه کوو مونږ له به الله سره کوي. نو دا یو نیکی ده. ته چې مثلا 1 روپۍ د الله په نوم باندې صدقه کې نو دا اخلاص سره د وکړو، دا یو نیکی ته وکړه او د یوې نیکۍ کم نه کم چې بالکل پې ثواب نه درکوي نو 10 چنده ثواب به درکوي. نو 1 روپۍ د صدقه کړه نو 1 روپۍ او 10 روپۍ په بدل کې تاله نو 11 روپو برابر ثواب تا ته ملاویږي. او کته د الله رب العالمین د پاره څومره په اخلاص سره 1 روپۍ خرج کې نو الله تعالی کم سے کم ثواب 10 چنده درکوي او زیات 900 پورې زیات ثواب درکوي. مطلب 1 روپۍ اخلاص پکې ډیری نو 900 روپو ته ثواب رسی طالب الله 900 روپۍ په بدل کې درکوي. دا ارزان سودا ده، دا د تاوان او د نقصان سودا نه ده، دا د ګټ سودا ده. او چې کله اخلاص د دې 900 نم زیاتی روپۍ یو ده خو اخلاص دومره ډیر دی چې دا غي په وجه باندې الله تعالی در ناراضي شو اده او ګټو اده خوشاله کو نو 900 پکې سي 900 نه 9 کروڑ او کرب نم زیات ثوابونه تعالی درکې. د الله په در کې کمی نشتا، اخلاص وکړ دی. نمونږ تاسو چې کم صدقات کو دا غي فواید دادي چې څومره اخلاص وي هغه مر زیات ثواب او د الله رضامندي په مونږ ته ملاويږي. یو حدیث مبارک کې راغلی دی وی بنی اسرائیلو کې قات راغلو غله نه ملاوي دا یو بنی اسرائیلی د کور نروت د کور مخې ته داسې د شګو یو ډیره پرتاوه د شګو ډیره کېوه وی دغه بنی اسرائیلی وکتل د قات نډیر تکلیف کیو بنی اسرائیل نه دې سړی چې د کور وروت دغه شګو ډیرې ته وکتل وی د زړه لرال کاش دا د شګو ډیرې دا اوړو غلوا نما منن په دې ټول بنی اسرائیل ویشلیو چې د دې په د لوګه ختم شوی او قاتسالی ختم شوی وا. موسی علی السلام ته وحی وشوا وی هغه فلانی بندل لاړشه او دا زیر ورته ورکا چې تاش څومره د شګو ډیرې لیدلې و داغي نزيات د غلې تقسیمولو ثواب الله تعالی درکستا عمل نامه کیو لیکو. دا شوا لکه تا چې د غلې ډیرې خیرات کړه اخلاص دومره لوی شی دی شی به موجود نوي خو اخلاص چشتا نو طالب الله مفتو کې نیکه او ثوابونه درکای. نمونږ تاسو ته د اخلاص ضرورت دی او مونږ دا عنوان مانن راوړې زکه دی چې عموما خلکو خپل لاسونه کلک نیولې دي خپل مال باندې لاسونه اخودلې دي صدقه کوي نه خیرات کوي نه او د دوی دا خیال راځي چې اسنه کم شي که خیرات کم حالان کې کمیږي نه د 1 روپۍ په بدل کې لس او چې اخلاص زیاتی 200 او که د دین زیاتی نو بیا ته سوچم نشي کولای دومره بدله الله درکې نو ستا په صدقه او په خیرات باندې مال کمیږي نه دا ډیریږي. او څنګه ډیریږي بنی اسرائیلو کې یو سړی ډیر زیات غریبو موسی علیہ السلام لراغي او موسی علیہ السلام ته جړه فریاد وکړو وی تو خو روزانه الله رب العالمین سره دراز و نیاز خبرو لزی کوه تور تزی او پاغ غر باندې الله رب العالمین سره ستا خبرې کیږي نو نن چې ملاقات او خبرو لاړ شي نو الله ته می فریاد ووروا چې پروردگار استا یو بنده دې ډیر زیات تکلیف کې دی او تکلیف دا دی چې یو رزم په مړخه ټخورا کې نه دی کړی نو چې په مړخه ټخورا کې نه دی کړی نو ته الله ته وایا چې دغه غریب بنده چې څومره رزق تا سره مقدر دی د مرګ پورې ولا سونه رزق مقرر کړی دی نو دغه بلند تنګمی خدا را لپ یوزل چې په لګ لګي راته سسینو په یوزل را لټول راکا نو چې کم از کم رم نو چې په مړخه ټخو مرشم دا مې ارمان دی چې زه د یو خورا کمی خو چې په مړخه ټخو وکم په لګ لګ راته سسي نو الله نه رالته دا وغواړه. موسی علیہ السلام
الله تعالی سره راز و نیاز خبرو کې دا خبرم وکړله دغه فلانې بنده دی ډیر غریب دی او د مړې خېټې خوراکي ارمان دی نو د ده چې تا سره خزانه کې څومره مقرر رزق دی ټول په یو ځل غواړي نو الله تعالی موسی علیه السلام ته فرمایل چې د ده کم رزق دی هغه ډیر محدود دی ډیر کم دی که هغه رزق دله اوس زه ورکم نه د ده رزق به دی زر زر سنبال کې وبې خوري ټول به بس خېټې ته لاړ شي نو سبا به د ده دپاره یوه نوړی رزق هم پاتې نی د لوږې به مري نو موسی علیه السلام ورته فرمایي هغه فقیر بنده خو ویم همداسې چې مرم کم از کم چې په مړه خېټه خو مړ شم خیر دی بس دغه رزق ورکا نو موسی علیه السلام قتل یو څو بوجې غله د اسمان د طرف نه را پریوت او دغه غریب ته ملو شوه موسی علیه السلام چې هغه غلې ته وکتل نو حیرانو چې دا به څونه موده رد کېږي دا خو تقریبا میاشت نیمه به یا اوشي او یا به ونه شي دا خو ډېره لږه غله وه دا د ده ټول ژوند دپاره مقرر وه خو په لږه لږه ورکوله ځکه زندګي زیاته وه او غله پې کمه وه په لږه لږه به یې ورته سسوله نو اوس موسی علیه السلام هغه ته وایي چې غله خو یې درکړه خو اوس چې دا ختمه شي بیا به مریم عمر که پاتې مې بیا به مرې ځکه ستا نوړی به هم پاتې نی اوربشه به پاتې نی بیا به مرې نو هغه سړي وي خیر دی په قبوله مې ده خو چې مړه خېټه خو وخورم بس یو څو ورځې چې تېرې شوې موسی علیه السلام سره فکر و چې هغه سړي به څه حالي په هغه لار تېرېده هغه سړی لا جمدی دی او خوراک کوي نو موسی علیه السلام وی چې هغه غله لا موجود ده ختمه نه ده ځکه سړی جمدی دی بیا چې لږه ډېر وخت تېر شو زمانه پې ووړې ده موسی علیه السلام نه دا خبره ایره وه په دغه لار باندې تېرېده یو لویه اجره ده په هغې کې غټ غټ درستخانونه خواره دي او خپل خپلوان د چم گاون خلق او لار تیریدونکي مسافر خلق راځي لوی لنګر خور شوی او چلیدلی دی لنګر لګېدلی دی او داسې درستخانونو باندې قسم قسم خوراکونه دي او مختلف خلق راځي بغیر د دعوت کینیو عام اجازت ته ورته خوراک کوي لطف اندوس یو بیا تیزي موسی علیه السلام دغه اجرې ته ورننوته چې دا څوک دي چې وی قتل هغه سړی یې ولیدو کم سړی چې دته وی موسی علیه السلام ته چې د الله نه ټول رزق په یو ځل وغواړو داسې لږ چان رزق نازل شوی نو موسی علیه السلام حیران شو فوراً لاړو الله رب العالمین سره چې ملاقات کېده خبرې کېدې په هغې کې د الله پاک نه تپوس کوي الله تا خو چې دله کم رزق ورکو ډېر لږو محدودو او تا ویلو چې دا ختم شي نو دی به بیا جمدې نه پاتې کېږي مري به ناغه خو اغلته لنګرې چلی نوی الله تعالی ورته فرمایل چې واقعي د ده دومره لږ رزق و چې د هغه لنډ تنګ رزق په وجه باندې دی ډېره موده جمدې نشو پاتې کېدی خو د ما سره روزګار او کاروبار شروع کو هغه کاروبار داسې و چې دله ما لږ رزق ورکو نو هغه د نیم که نیمې په خپلو نیمې په بلو خوړو نو دته نیم رزق راغی خو د ده نه نیم رزق بل وخوړو نو د هغه د کور حصه مې د ده رزق کې شریکه کړه د هغه حصه خو خپل کور مو نو امې راغی د ده رزق سره مې یو ځای کړه نو وی ده نیمه په خپلو خوړو نیمې بیا په بل انسان وخوړه نو دا هغه بل انسان هغه نیمه مې د ده د رزق کې شامله کړه نو داسې ورو ورو د دوو نه څلور کسانو څلورو نه اته کسانو داسې په مزه مزې زیاتول لږه لږه به په خلکو خوړنو د خلکو هغه لږه لږه به مې د ده د مال کې او رزق او روزې او خوراک کې شریکوله نو داسې په مزه مزه غټ درستخان ته خور شو جوړ شو اخر کې چې دی نو لنګرې شروع که ما سره روزګار شروع کړی دی ورځي او خلکو باندې بېسیاره بې حسابه خوراکونه کوي نو د هر چا عیسه خو ما سره پرته هغه رالم او د ده په لنګر کې اچوم نو په دې دی کې د ما سره روزګار شروع کړی نو رزق یې نه کمیږي نو په دې وجه باندې دی مړ کېږي نه برکت یې زیات شو عمر کې بیل او په مال کې بیل برکت راغی او صحتمندم شو مال او خوراکو ته ښه بېسیاره اوس ملاویږي نو د دې واقعې نه پته لګېږي چې مونږ کوم خیرات کوو
د الله رب العالمین په نوم باندې ورکړه کوو د هغې په وجه موږ ته دوه فایدې ترلاسه کیږي. یو دا چې مال کې برکت راځي، بله دا چې زموږ ژوند او زندګۍ کې هم برکت راځي. نو خیرات او صدقات دا د فایدې نه خالی نه دي، خامخا فایده پکې ډیره زیاته ده. اخلاص ته پکې ډیر لوی ضرورت دی چې څومره په اخلاص باندې وي هغه مره زیات فواید به متوقع وي، ډیر فواید به پې ملاویږي. او بل د صدقې په وجه باندې مصیبتونه عموم دفع کیږي. الصدقه رد البلا، صدقه حضور علیہ السلام فرمائی دا بلاگان مصیبتونه واپس کوي، ټال کوي، اخوا کوي. دغه صدقې دا آړ جوړیږي، دیوال جوړیږي ستا او د مصیبت ترمنځ، نو تا ته مصیبت او تکلیف را رسیدو نه دا منې کیږي، صدقه پکې منځ ته راځي. نو موږ تاسو صدقو او خیراتونو په برکت باندې د مصیبتونو نم نجات حاصلولی شو. چاته چې تکلیف وي صدقه دی وکي د الله د رضا د پاره، خیرات دی وکي. اوس دغه صدقه او دغه خیرات څه خاص شکل او تصویر نه لري، یو خاص انداز نه لري. صدقه ارسنګ چې وي، مثلا یو ګلاس اوبو دا څه شی دی، ته چاله د الله په نوم په رون تندي سره ورکا، یو ګلاس اوبو باندې الله تعالی په نوم باندې صدقه دی وکړه، الله راضي کیږي. او کته چاله خپل چې کم روټه خوري اغې نه لګور کې دام صدقه ده، دې کې او تاسو خرچ نشو، تا ته پرتوا تا بل لم لګور کړه، دا صدقه ده، پدیم الله تعالی راضي کی. نو عرض می دا کو چې د صدقې د پاره خاص انداز او خاص شکل صورت او تصویر ضروری نه دی، یو خاص تصویر وي په دې ډول باندې په دې شکل سره صدقه دا ضروری نه، بس ستا باندې خلګي د الله د نومه هغه بلکشان ورکی. اوس دې کې تعداد مقرر نه لري چې دونه ادا کې نو غاړه بازار ثواب بدی شي، نه لګ ولی نو خیر دی. بلکې زه تاسو ته یو حدیث مبارک ذکر کم، دا حدیث شریف تفسیری مظهری ذکر کړم دی. حضرت داود علیہ السلام یو ځل الله تعالی ته وی چې ته د خلکو عملونه په کومه تله کې تلې هغه تله راته وښایه. وی داود علیہ السلام ته الله تعالی وی چې سترګې پټی کا، او چې سترګې واپس غاړې کړې وی کته نو د تلې دوه چابړي وی، یو طرف ته بل طرف ته، یو طرف ته کاڼي واچي بل طرف ته چې سخر سي هغه شی واچي. نو دغه کم کې چې وزن مال اګدي وی دغه تلې یو چابړي ورته خو داود علیہ السلام چې تو قتل داسې مشرق او مغرب او شمال او جنوب ته د سترګو پناه ک اسمانونو پناه شو، دون لوی د تلې یو چابړي. داود علیہ السلام دومره حیرت کې واقع شو، د تعجب او حیرانتیا په جرا پریوت به هوش شو. چې کله په هوش کې راغی نو جړلې الله ته وی چې پروردګارا د یو پیغمبر په حیثیت دومره عمل زم نشم کول چې دا طلب په ډکه کم، دا خو ډیر ګران کار دی، دا طلب په سونه نیکو لا ډکیږي. نه خو زمکه اسمان د نظر پناه کړی دي، شمال او جنوب پناه کړل، نو دی کې دونه نه کې چا سره چې دا په ډکه شي. وی الله تعالی ته فرمایي چې داود علیہ السلام یو اوچ چوارا د الله په نوم باندې چا صدقه کړنو په دی یو قجوره باندې مزداغه نه دومره رضا شم او دون اجرونه ثوابونه نه کې اور کم چې دا تل په ورلډه کم. نو بیا مکه خبره چې اخلاص ته ضرورت دی، د صدقو زیات تعداد ضروری نه، اخلاص ضروری دی. صدقه بنیادی شی پکې اخلاص دی. صدقه چې ارسوم روي د الله په نوم باندې څوک درنه څه وغواړي که هغه 2 نمبرم دی، خو د الله نوم خو 1 نمبر دی، د الله نوم خو ډیر لوی دی. او ته چې په نور سيزونو باندې دوکه کېږي او خلک دې دوکه کوي، نو د الله په نوم د تیروزي خیر دی. مثلا یو فقیر دی تا ته وی چې د الله په نوم باندې سراکا او زه نهرم، حالان کې دروغ یا موړ دی، نو بیا هم ته چې په بازار کې په بل سیز تیروزي او دوکه شو، بیا افسوس کې چې خو ما سره خو فراډ شو دوکه شو،
نو پاغه او ته سم نه ملاویږي، بس فراډ او دوکوا ته نقصانی شوي. خو چې د فقیر د دروغ وي چې زه اوګې مو د الله په نوم مال سره او تا ولا سور کړل د الله د نوم د خاطر ورکنه ته دم دوکا کړي او د چا په نوم د الله په نوم. نو دا تعالی اوس غټه د قیامت په ورځ باندې کا محتاج او نو ستاره پاره د الله خوشنودي ملاوي دا او چې هغه دروغ د طویل نو د قیامت په ورځ الله طویل شي چې الله پاک هغه دوکا کړو خوستانو میراته مخې کړو ما ستا د نوم د وجه ز پاغه باندې ځان تیرو باسم ز په دوکم چوم خوستانوم پکې منځ کېو نو ته بیا هم تاوانی نه ګټه دی وکړه په نور سيزونو چې دوکا کېږي. نو خیر د الله په نوم باندې د دوکا دي کې کله تعالی نقصان نه دی، تعالی بیا ګټه ده. نو موږ تاسو به اخلاص سره د الله د رضا صدقات خیراتونه کوو. بیا چې موږ خیرات کوو صدقات کوو د خوراک په شکلی د کپړو په شکلی د پیسو په شکل وي یا د غلې په شکل وي د خوړلو سکلو د سيزونو تیار وي یا کچې اوموي د هر څه چې وي په دغه شکلونو کې وي نو د دې زیات حقدار څوک دي؟ ستا په کور کې، ستا په گاوند کې، ستا په خاندان کې چې څوک غریبانان دي هغوی ډیر زیات مستحق دي، په دې به ډیر ثوابي. خو اول رشتہ دار دي، د هغې نه پس بیا نږدې ګاونډیان دي او بیا عام نفلي خیرات او صدقات دي. نو گاوند کې مالداري نو هغوی لم ورکه ثواب پکې شته او چې کم غریبانان دي اب اول کې نو په دې باندې دوه ګټې به وکې، یو ګټه د الله رضا، بل هغه غریب ته ضرورت ته میسر کو، سہولت ته ورلور کو، داغې په برکت خوشاله څومره شنو امم جولې خوري دعا بدر تک کوي الله خو اسیم در باندې رحم کوي او دا غریب چې جولې خورږي او دی आवाज الله ته لګي نو پدې کې بیا رکاوټ نه دا خامخه الله ته رسیږي او الله یې قبلیم د دې په وجه خپل رشتہ دارو کې غریب او بیا په چم گاون کې غریب او بیا د خاندان مالدار او غریبانان ټول او بیا د چم گاون مالدار او غریبانان ټول دی ټول ته په صدقات او خیراتونو کې حصہ کوي په دې به برکت زیاتی او د ټولو نزیات د تانوی صاحب رحمت الله علیه د مزاج مطابق مسله حکم ټولو نزیات ثواب په هغه خیرات کې چې په نیکانو خلقو شي. مثلا یو امام دی یا جمعات کې طالبان دي، قاریان دي او عالمان دي، په دوی باندې ته خپل مال خرج کا نو دا د ارچا نه زیات د ثواب مستحق دی، تا ته په دې ډیر زیات ثواب ملاويږي. نو الله پاک دې مونږ تاسو ټول باندې رحم وکي. او یو بل خبره تاسو ته اخر کې وکما چې حدیث مبارک کې راغلی دی چې برنه لاس د لاندلی لاس نه افضل دی. مطلب دا چې د ورکړې والا لاس د اغشتون کی والا لاس نه افضلی. نو دا به انتظار نه کې چې یاره نن دا کم ټاپک او کم بیان وشو نو اوس به مونږ انتظار کو گاونډیان به مونږ کر لاس به وته نیسو صبر علیږي. دا انتظار مکوا بلکې ته د ځان نه ازمرې جوړ کا، ته په خپل باندې خلکو له ورکړه او کا ستا لاس برنه افضل پکار دی، لاندې لاس افضل نه دی. نو مونږ تاسو به د بل د خیرات په تمکی ګونه چې مونږ له بروړي بلکې مونږ بزان لوټو خلکو له به د الله په نوم ورکو نو دا کمیږي نه، دا نورم ډیریږي. الله پاک دې تاسو زمونږ مالونه پاک کی، الله دې قبول کی او د صدقات او د خیراتونو د کولو توفیقونه دې الله مونږ تاسو لرا کی. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.